مولا لگیا انشاءاللہ کہ اللہ جل جلالہ جمعیت علماء اسلام کا کامیابی اور نصیب ہے. جزاک اللہ تعالیٰ کمل کری سے دروازے سے ولیار دی دروازہ بالکل خالی کو دروازے اور مختر ہے سجاستا اسے لے دی شہدہ خستے سو نوی اسے رہانی دی پگاڑی سے انشاءاللہ طول مدرد او برکیجی اور دروازے مخشی مدر دروازہ خالی کو آمر کری سے مکمل خلاص کے چیری سار سے وای شکار کو زواج مائک آندا خالی داو دمرا ضلعی امیر کم تاسو جانی پہچانی شخصیت کا حضرت مولانا شریف الدین صاحب آواز تاسو کو ملگرتیا سرا دمرا سابقہ MP صاحب محمود خان بیٹنی کہ کم خدمات ماشاءاللہ روز روشن کی طرح آیادی اور مختبہ انشاءاللہ مرہ تاسو موقع ورکو سے بیا ہم دے ٹانگ دے خلق و خدمتوں کی اور اللہ پاک دے داسی ہو کی کہ چرنگا مخچے یو محمود خان رغلے ہو اور دے ٹانگ کی دمر خدمت اکڑے کہ چیرے اللہ پاک دوارو سیٹانو باندھ جمعیت کسان راولی نو انشاءاللہ و دینا ڈبل کارونا بھئی اور کبیا اللہ پاک ورسرا دے MMA دور راولی اور دے MMA حکومت سے چرنگا رپورٹو نا دی نو بیا خو انشاءاللہ تاسو ملک پا حمل گرتیاوی نوز بلا تاخیر جناب محمود خان سابقہ MPA او آئندہ MPA انشاءاللہ آغت دعوت اور پرچراش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زٹولو ناول دی موش گران میلما مولانا صد محمود صاحب او د موږ MMA چې چورې مشران دلته راغلي دي او د خپل کارکنان او د چورې مشران دلته راغلي دي د دغو ټولو له زړه ګهرۍ نه شکریه ادا کوم. نن چې دا کوم پروګرام ده دلته دا کوم موږ خپل ملګري دلته جمع سوي یو دا د الیکشن د 2018 د موږ دفتر او ورسره د الیکشن مهم افتتاح پروګرام دا چې تاسو چورې هم ملګري دلته راغلي یو په دې ګرمي شي په دې غرمه باندې تاسو ټولو مشرانو د ټولو کلیوالو د ټولو ملګرو د ټولو چې چورې کم ستر راغلي دغه ټولو شکریه ادا کوو. نور مولانا شرف الدین صاحب تاسو ته خبرې وکړې چې دا کم نن پروګرام دا د 2018 الیکشن په حواله سره دا او دا الیکشن چې څنګه موږ په 2013 کې کړای وو او جمعیت ته خدای تعالی په دواړو سیټانو باندې کامیابی ورکړې و دغه سه په 2018 کې به ان شاء الله چې دا کم کارکنان دا کم مرګري دلته راغلی یو دا ګوشه د ما الیکشن نه ده دا ګوشه د اسد محمود الیکشن نه ده دا د هر ورکر د هر مرګري د هر فرد دلته چې چورې هم مرګري راغلي دي دا د ټولو الیکشن ده او هر سړی به داسې ګڼي چې دا د ما الیکشن ده دا د ما او د اسد محمود الیکشن نه ده دا د هر کارکون او د هر مرګري الیکشن ده. ان شاء الله موږ به څنګه چې اول ها تاسو سره تعاون مرګرتیا کړې ده دغسې په 2013 چې کم تاسو په جمعیت باندې اعتماد کړی ده ان شاء الله دا امید لرو چې هر کارکون اور هر مرګره به ان شاء الله 2018 د پاره به دغسې محنت کوي دغسې منډه ترپه به کوي چې څنګه د په 2013 کې کړې ده. زه بیا به چا په پروپاګانډو پسې درومو نه به چا قومیت پسې به درومو نه به د چا خبرو پسې به درومو داسې الیکشن به ورسره کوو ان شاء الله که رب خوښه وه چې څنګه ما دا خلکو ته په 2013 کې شکست ورکړی و ان شاء الله دا برګه جنډا دا MMA به ان شاء الله په 2018 کې به لاس پورته کوو ان شاء الله ټولو ته به شکست دغسې ورکوو ان شاء الله MMA چې کم د صوبې په حوالې سره ده ان شاء الله د MMA حکومت به راځي قسم قسم پروپاګانډې به کېږي
قسم قسم خبرې به کېږي موږ کارکن موږ ملګري به چا په پروپاګانډو شه نه رادرومو د چا خبرو شه به نه رادرومو انشاءالله موږ کارکن اول هم متحد و بیا به متحد دي انشاءالله مرګ دم تک به متحد دي دا یو خبر ده چې څنګه مولانا جمال الدین صاحب هم ناستا دا د مسعود حلقې نه د ان امیدوار د ایم ایم ای ول مفتی شکور صاحب ان جنډول ول چې کوم اف 51 دا هغه امیدوار ده موږ چې دلته کم کارکونان کم مرګري راغلی یو دا به نن ورځ نه بعد دا به داسې نه ګړو چې 25 جولای دا به نن نه د الیکشن مهم شروع کوي کور په کور کوڅه په کوڅه به ګرځي هر سړي ته به میسج رسوي چا به مانه خفګاني چا به بلی خفګان به ختم کوو ګیلې مانې به ختم کوو او کور په کور هر سړی به دا کوشش کوي چې نن دلته کم موږ کسان راغلی یو دا عهد به کوو دا وعده به کوو چې نن نه به ګرځو کور په کور باندې خاص کر د ووټ په ورځ باندې دا کوشش چې موږ وکړو چې خپل ووټ پول کو خاص کر د زنانه ووټ پول کو د بوډا ووټ پول کو دا وعده به کوو چې ان شاء الله نن نه به موږ کمپین شروع کوو ان شاء الله مرګرو نور هم به مرګري خبرې کوي مشر مولانا صاحب را درومي او افتتاح به دا باقاعده نن جنډې والا افتتاح به کېږي خدای وا خبر ده چې څنګه نن تاسو په دغه ګرمي دلته موږ خپل کارکنان او موږ مشران راغلي دي ان شاء الله اسد محمود صاحب هم ناستا نور هم مشران ناست دي موږ امیر صاحب سابقه امیر صاحب هم ناستا دا کوشش به تاسو کوو چې هر سړی به خپل جان لپاره په خپل کور شه په خپل کلی شه به گشتونه کوي کور په کور به ګرځي او دا کوشش به کوي چې 25 جولای باندې د کتاب په نشان باندې تاسو مور ولګو او خدای تعالی په دواړو سیټانو ته موږ ته کامیابی راکړي والسلام دینا بعد زه د ټام تحصیل ناظم جناب هیبت خان بیٹنی ته دعوت ورکوم چې هغه رئیسي او خپلو ملګرو سره مخاطب شي ملګرو نو گزارش ده میډیا والا سے موجود دي نو کوشش دا کوو دا مخه لشکي خالی کو چې دا کوم حاضرین دي ناس ملګري دي مشران دي چې دغه سټیج نه چې کوم کس خبره کوي چې هغه سره ویني مهرباني وکړئ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اول خود د خپل ګران مشر میلمه جناب مولانا محمود صاحب یا د موږ سابقه ایم پی صاحب جناب محمود خان صاحب د موږ ضلع امیر جناب شراب الدین صاحب راغلي څومره مشران کشران امجولي ټولو ته سلام کوي عزیزانو تاسو ټولو ته پته ده چې د الیکشن آغاز شروع کېدو ول ده انن چې کوم تاسو موږ دلته راجمع شوي یو مشر مولانا صاحب روان ده نو د دفتر افتتاح او د الیکشن افتتاح ورسره کوي نو تاسو د الله خوشحاله ساتي عزیزانو الیکشن ګټل اراول ظاهره خبره ده خو الحمدلله دا موږ تاسو ته نن طریقه خوشبختی درکوو چې انشاءالله د موږ جیت چې کوم ده آپ صوبې چې ده او په ټانک ضلع چې په دواړو سیټانو باندې ده هغه ځکه چې تاسو نور دفتر سره د موږ ملګرو حوصلې د موږ کاندیدان حوصلې انشاءالله بلندې دي دا جیت د موږ خامخا ده عزیزانو کوي او جیت هر خبره کوي نو انشاءالله موږ جیت یقیني ده او بل خبره ده دوستانو چې الیکشن ډیر ټف الیکشن ده د موږ تاسو ورکرو په دا شی ختموو الحمدلله موږ په جماعت چې دا شی نسته خو دا شی به نن نه ختموو چې موږ به تاسو شپه ورځ به یو کوو او چې کوم موږ په 2013 چې د ضمني الیکشن هرولی ده هغه تاسو خفه کېږئ موږ په دې سستي هرولی وو چې دا د دغه سړی ده دا د دغه سړی دا موږ تاسو چې نسته موږ تاسو به ټول یو
ټول ورونه یو ټول د یوه جماعت خلک یو انشاءالله داسې جماعت سره مو واسطه ده چې الحمدلله که د موږ دغو لیډرانو تاسو وګورو اسد صاحب دا کو ایم پی اے صاحب دا او د موږ مشر قائد چې کوم دا نو داسې په ټانګ ضلع چې زه چیلنج ورکوم چې که دو سره داسې لیډري لکه څرنګه چې موږ سره دي نو تاسو ته دا اپیل ده چې تاسو به ښه بربور طریقې سره ښه په اخلاص سره ښه په محبت سره له نن طریقه شپه ورځ بیه کوو که چا سره یار ده که چا سره دوست ده که چا سره ګوان ده انشاءالله مطالبې به حل کوو موږ به په خپل حال کوو ما په تحصیل چې حکومت ته انشاءالله چې چاته چې قسم مشکلې د موږ له وسه کېږي موږ به تاسو سره انشاءالله کوو او د موږ کانډیډیټو خو بهرحال ملګرو خبره هلته خوند کوي موږ تاسو ټول د جماعت ملګري یو نو تاسو موږ چې نن په مطالبو باندې عمل وکړو نو دا سیاست خوند نه کوي دا الیکشن خوند نه کوي دا ووټ ورکړه خوند نه کوي تاسو موږ چې کم خپل ملګري یو د خپل جماعت سپیان یو د خپل جماعت ورکړي یو هغه خو دا سوچ چې نه راولي هغه دا ضمیر چې نه راولي چې موږ به مطالبه کوو موږ یا ایم پی اے صاحب 15 کاله حکومت کړی ده هغه حزب اختلاف چې و سره د دغې ماشاءالله چې محمود خان انشاءالله په ټانګ ضلع چې حد تر حده ښه کوشش کړی ده خپل وخت انشاءالله بې ملګرو نه ده تېر کړی خلکو ته یې چې ناڅه کارونه کړي دي هغه وجه دا ده چې پي ټي آی حکومت ته موږ خپل په تحصیل چې ناست یو په خدای یقین وکړه چې موږ ټیکه نه سو کولی موږ چاته ورک آډر نه سو کولی موږ چاته بدله نه سو کولی موږ چاته تنخواه نه سو ورکولی نو دا د پي ټي آی حکومت ته پي ټي آی حکومت تاسو کردار وکړئ چې په ټانګ ضلع چې د پي ټي آی کای وصله چا موږ ته راوښوله الحمدلله موږ که تحصیل حکومت ته که د موږ ممبران او بل خبر دا کوم ضروري چې موږ په کونسل چې د موږ په ضلع چې موږ په تحصیل چې ماشاءالله 18 ممبران یو نو هغو ممبرانو ته دا خاص کار وایم د خپل له طرف نه نه د ایم پی اے صاحب طرف نه ورته وایم نه د محمود خان صاحب طرف نه ورته وایم موږ د یوه جماعت خلک یو زه دو مشر جوړ کړی الحمدلله دو چې روپۍ راغلی ده ما دو ته ور تقسیم کړې ده په داسې انداز باندې چې زه د دو مشر وم الحمدلله دو به ما ته تقسیم راکولی نو دو هر کونسل ته ما 60-70 لاک روپۍ پورې رسولي دي هغه که دو کار کړی ده الحمدلله کړی ده نو هغو ته زه دا اپیل کوم چې هغو موږ به یو ګروپ یو نو موږ به انشاءالله په ضلع چې ګرځو او موږ به خلکو نه ووټ غواړو بل ملګرو د موږ کانډیډیټ اسد محمود صاحب دا او د موږ ایم پی اے صاحب دا خدای دې دا نه راولي چې کله کله فیسبوک باندې موږ ګورو چې بڑا ووټ جمعیت کا چھوٹا ووټ ضمیر کا نو دا موږ سره نسته موږ چې الحمدلله ټیکټ وردي دواړو ته مو وردي که اسد محمود صاحب سره نه وای موږ ووټ نه ورکولی که مولانا صاحب بل چاته وروایي موږ نه ورکړی موږ د جماعت په دستور باندې جماعت په رواج باندې جماعت په ټیکټ باندې خپلو کانډیډیټو پسې ځو او خاص کار خپلو بیټنو ته وایم موږ د جماعت دا شی نسته چې دا جټ ته دا مسعود ته دا مروت ته دا بیټنی ده خو خپلو بیټنو ته دا خبره کوم ضروري ورته کوم چې موږ محمود خان ایم پی اے صاحب الله پاک د جماعت خلکو عزت وکړي چې موږ په بیټنو باندې بیا دا زړه ستر کړی او موږ بیټنو ته ټیکټ راکړی نو موږ په بیټنو چې 2-3 کسان داسې ولاړ دي چې هغه انشاءالله العزیز زه په خپله باندې دا وایم چې هغه به داسې خلکو ملګري چې هغو به شکایتي کارډونه نه وي انشاءالله العزیز نو هغه به تاسو ته په هرې فارمولې باندې په هر شکل چې به درځي خو چې تاسو موږ خپل بیټني دا همت نه وارو چې کم کانډیډیټ موږ په بیټنو چې ولاړ دي د موږ ووټ خرابولو لپاره د موږ ووټ ضایع کولو لپاره دا چې تاسو کله د خپل بیټني نه ورسره ومنو نو زه تاسو ته ټولو ملګرو ته دا خواست کوم دا اپیل کوم چې موږ به تاسو سره شانه به شانه ولاړ یو شپه ورځ به دې موږ وایي تاسو سره انشاءالله چې څه قسم خدمت وي څه قسم تکلیف وي موږ به په دغه دفتر چې درته ناست یو او شپې او ورځې به تاسو کنوینس کوو او تاسو سره به ګرځو نو زه بیا خپلو بیټنو ته دا اپیل کوم دا خواست کوم چې تاسو ته کم کانډیډیټ بیټنی په کم شکل چې درځي چې له اسد محمود چا محمود خان جا تاسو قطعا ووټ رد نه کو تاسو زړونه او ذهنونه شیشه کو انشاءالله جیت د جمعیت علماء اسلام دا کارونه به کېږي خو موږ چې کم جماعت سره په کم رویې باندې او په کم سوچ باندې دا چې موږ دا سوچ د جمعیت علماء اسلام چې خدا کی زمین پر خدا کا نظام نو موږ به تاسو په دغه سوچ باندې ووټ نه ورکوو چې موږ چې دا د موږ ووټ ته دا موږ په دغه سوچ باندې ورکوو موږ ورکر ماشاءالله له ټولو نه افضل دي له ټولو نه ښایسته دي له ټولو نه تکړه دي له ټولو نه جذباتیان دي داسې نن چې کوم ماحول جوړ ده موږ خو ډېره خوښي محسوسوو او تاسو دې مبارکي چې انشاءالله دې نه مخکې به نور تر دې نه خوشیانې راځي الله مو خوشحاله ساته الله مو قدرمند کا الله مو عزتمند کا والسلام ماشاءالله داو د تحصیل ناظم اعلیٰ موږ جناب هیبت خان بیٹنی صاحب قائد صاحب انشاءالله ډېر نږدې ده خو زه مختصر وخت دپاره
د موږ د MMA سرګرم رکن جناب شبیر شاه صاحب چې کوم د موږ پارلیماني بورډ ممبر هم دا د MMA نو هغه ته درخواست کوم چې هغه رئیس مختصر وخت چې خپل خبره وکړي جناب شبیر شاه صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے پرواز وہاں کیے ہمیشہ دین صاحب دما گرانہ صدرہ مولانا شریف الدین صاحب اور دے MMA کارکنانو نن دے دفتر پہ افتتاح باندے زو تاسو غنڈو تا مبارکبادی درگاو اور زو تاسو غنڈو مشکوریو چنن دے MMA پہ دعوت باندے تاسو دالتا رجمس ہو اور دے خپل قائد اور دے خپل دے MMA مشر دے پاکستان مولانا فضل الرحمان صاحب نن روان دا تاستا مبارکبادی درگاو اور نن دے جگہ لوئے مجبینا دا معلومی لی کہ دے دغو دے ٹانگ کو دے عوامو دے MMA سر محبت دا اور نن دے کراچی دے ساحلنا تا پیشاورہ پورے اور تر بلوچستان پورے دے MMA دے جنڈے لاندے ہزاروں کارکنان دے اسلامی انقلاب دے پارا کار کئی مولانا اسد محمود صاحب اور محمود بیٹنائے صاحب نن زتاتا دے دخشتیج دا مبارکبادی درکھو کہ نن دے جماعت اسلامی کارکنان انشاءاللہ پٹانگ سے بتا سرا شانہ بشانہ بولاری اور دے ٹانگ دے MMA دا غن ملگری چکم راغلی دی او اگا خلق چونکہ دا پروگرام پر لان ٹائم سے سوائی دا دیرو ملگرو تا پتہ ہنستا اور انشاءاللہ نمنا لکا چرنگے امام ملگری ذکر وکا چہ نم نمورا دا وعدہ کڑے دے خپل رب سرا چاہے دے مہربا زبا چکم وعدہ میں کڑے دا کم حل میں آخستا دا انشاءاللہ زبا دا پروگرام کامیابا ہو اور انشاءاللہ کامیاب پروگرام با کامیابی لی مولانا صاحب رو ورسے دو زدتا دے خونو ملگرو دے طرف لا دیر وائرو اوتا انتو مبارکبادی درگاو وسلام. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نعرہ تکبیر آغا صدیق پوری سے وہ شیر سے وہ دامل گریم دو بسان کا پچانگی کبیر پوری بسان کا طریقی سرا تشکگی سرا سیون ملدر سے وہ ملاوی جی انشاءاللہ مختبانی جی فرد بیان کو مجھے کوشش کرو اے ہوا تو شاہتا سا بالکل بنا لیا خالی کو مختبہ موضوع پورے ملدر سے وہ ملاوی جی انشاءاللہ شابان آرام نے مجھے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر تعال بني وخطو باشا تشكر باشا آرام آرام कोशिश कोई तकलीफ नहीं हमारी बांधे फरियाद के तासुना तासु मजबूरी दा और तासु को फटोल हम गुशात मलगरी हम दे प्रोग्राम तरगली दी और दे रोदा का कथा दे कैद से रागली दी जजाकल्लाह और जनाब देवला साला से तकवास को मैं नजर रही كاري بول باشا كاري لا ده لقيا ده كاري ده आवाज न कही
دا بند خو بنئ دا بټن دغه رش نه کوي आवाज ما خو ته چې رش م جوړوي دغه صحیح کا کاری صاحب لګیا بس صحیح شوز کوشش کوو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا بند نه کاری ستر او کمبد واړه ورکوم زه دا غمې ودا د جمعیت سره دواړه به په یو ځای پاس کوم زه دا غمې ودا د جمعیت سره ستر او کمبد واړه ورکوم زه دا غمې ودا د جمعیت سره دواړه به په یو ځای پاس کوم زه دا غمې ودا د جمعیت سره قائد زما فضل الرحمن دا د زړه رومال ول جانان دا قائد زما فضل الرحمن دا د زړه رومال ول جانان دا د فیصله بسر تر ساو ماز دا غمې ودا د جمعیت سره د فیصله بسر تر ساو ماز دا غمې ودا د جمعیت سره ستر او کمبد واړه ورکوم زه دا غمې ودا د جمعیت سره ستر خو مې د اسد محمود د یلمسی مفتی محمود ستر خو مې د اسد محمود د یلمسی مفتی محمود خپل قید فردن نه خړاوم زه دا غمې ودا د جمعیت سره خپل قید فردن نه خړاوم زه دا غمې ودا د جمعیت سره ستر او کمبد واړه ورکوم زه دا غمې ودا د جمعیت سره بل خو ولر د محمود خان وین پیه بیا د ځوان بل خو ولر د محمود خان وین پیه بیا د ځوان بیا بد خانن پکړاو مازه دا غمې ودا د جمعیت سره بیا بد خانن پکړاو مازه دا غمې ودا د جمعیت سره ستر او کمبد واړه ورکوم زه دا غمې ودا د جمعیت سره تر ګرګې لږ نه پېژنم زه قومیت نه پېژنم تر ګرګې لږ نه پېژنم زه قومیت نه پېژنم خپل او تر ګور دواړه پرېږدوم زه دا غمې ودا د جمعیت سره خپل او تر ګور دواړه پرېږدوم زه دا غمې ودا د جمعیت سره ستر او کمبد واړه ورکوم زه دا غمې ودا د جمعیت سره ندی دشنې جنډې مناما ندی دشنې جنډې مناما ندی دشنې جنډې مناما ندی دشنې جنډې مناما وټ ببرک نشان تور کوم زه دا غمې ودا د جمعیت سره وټ ببرک نشان تور کوم زه دا غمې ودا د جمعیت سره کله سایکل ګرځوي ورورا کله چاین کلنټین وګورا کله سایکل ګرځوي ورورا کله چاین کلنټین وګورا سربدې په بیړ در ماتاو مازه دا غمې ودا د جمعیت سره سربدې په بیړ در ماتاو مازه دا غمې ودا د جمعیت سره ستر او کمبد واړه ورکوم زه دا غمې ودا د جمعیت سره تیمورزیا محنت کوبا دوړه سټان خدره ګټوبا تیمورزیا محنت کوبا دوړه سټان خدره ګټوبا
دا اقرار لو سنا کوماز دا غمه ودا د جمعیت سارا ستر او کم بدواړه ور کوماز دا غمه ودا د جمعیت سارا دواړه با په یو ځای پاس کوماز دا غمه ودا د جمعیت سارا. جزاک الله دا وګړه سالار صاحب او زه بلا تاخیر اگر چې تاسو ډېر انتظار کړی دا جزاک الله انشاءالله په دې انتظار به تاسو ته جزای خیر ملاویږي. زه خپل قائد او د متحده مجلس عمل قائد یعنی مرکزی امیر هغه پلاس به انشاءالله اوس د دفتر باقاعده افتتاح کیږي جنډه به پورته کیږي د جمعیت انشاءالله او هغې نه بعد به پروګرام دغسې جاری او زه خپل قائد ته او د امامي قائد ته خاکسار روغړ چې او نظم دی وای خاکسار روغړ خاکسار راغله کوئی چې خاکسار راغله خاکسار روغړ خبره کړې مې ټایم کې لګي خاکسار دې راشي او زبردست نظم دی وای بس هغه جنډې چې چلو ټایم لګي کچر نه لګي ټایم خیر د اوقات بات دی وای راځي قائد صاحب راځي او جنډه د خزای تاسو ګورئ ان شاء الله او میډیا او توجه سره ماشاءالله تکبیر وکړه تکبیر قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب قائد متحده مجلس عمل حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب محمد رحمان راجا کانا او چتا آی اور ز خاکسار سے نہ خاکسار نشته کې هغه ته غریب ما ویل او بس خاکسار سے نظم وای او فورا د قائد سے تقریر د نور خبره نستا جناب عبدالرحمن خاکسار سے شاعر جمعیت. بسم الله الرحمن الرحیم. پسر د علماء سپینې پګړۍ ته سلام پسر د علماء سپینې پګړۍ ته سلام پسر د دې کارکون سپینې ټوپۍ ته سلام زمون برګه جندره پک دود وی ک باران وی بل څوک مخته کېدای نشي تر څو چې عالمان وي اول دې قدرمندو مېلمنو ته هرکلی دا ستاسو د درنو راتلو ته هرکلی دا ستاسو دا راتلک زموږ دپاره نیک شګون ده خوارانو ممبرانو عالمانو یو تړون ده عوام او قیادت چې خپلو منځ کې رابطه وي بیا دغه علاقه د ترقۍ و نمونه وي عوام لکه اولاد او قیادت لکه د پلار وي عوام لکه اولاد او قیادت لکه د پلار وي کارکون به هم تیار وي قیادت به تابعدار وي په دې کې که د یو بل توجه سره بدلیږي د یو د بل نقصان به بیا د دواړو ته رسیږي دا مخته الیکشن د کارکنانو امتحان ده همدغه امتحان په قیادت هم را روان ده زما عملنامه په الیکشن اثرانداز ده قائد لکه محمود ده او کارکن لکه ایاز ده زما عملنامه په الیکشن اثرانداز ده قائد لکه محمود ده او کارکن لکه ایاز ده که هر څو ګیلمن یو که هر څو متاثرین یو ګیلې مخلي ولي تابعدار د قائدین یو دا مخته را روانه 25مه جولایي ده تیار جی ټي آی ده او تیار جی یو آی ده مولانا فضل الرحمان صاحب مدذیل اولالی الله پاک کی عمر وشت کی د 7 ساله تقریبات او تیاری په سلسله شي ډیسټریکټ کونسل ته تشریف راوړی او په هغې موقع ما یو نسل ویله هغه دوباره پیش خدمت ته شروع الله په نوم شي پاک الله ډېر زورور ده هېڅوک یې مخه نه ویني بې حده طاقتور ده او جازونه او ټینکونه ایټم بم که امریکا ده د پاک الله په مخ کې دا د خڼې یوه جاله ده بیا دا یې داسې ناست و لکه دا نن چې ناسته بیا ما ورته ویله چې ته ګل یې بلبلان دې د رخسار کړي تماشا ته ګل یې بلبلان دې د رخسار کړي تماشا دا ټیک ټیکي نظر د په بار بار کړي تماشا کیسه د شخصیت او د کردار چې کله کېږي قاعده ناقدین دې د کردار کړي تماشا بیا مې ورته ویله چې د ستړي مسي هر کلي در باندې پاڼې لونه په نظر مخې تا نه ګرده ورده داڼې لونه او عمر د ډېر څه د مرګي نه په امان اوسېدل ای په ما ګرانه د پوره عمر څاروان اوسېدل
پرون چې چا دې د راتلو راته کیسه وکړله ډېرې خوښۍ نه مې د زنده باد ناره وکړله ټول کارکنان د ستا دیدن ته انتظار غوندې وه لکه روزې بعد اختر په انتظار غوندې وه په خوب د جنډ مسه دښمن د تورې خاورې غواړه کامیاب کامران دې د ژوندون په هرې لارې غواړه او چې د کعبې امام دې ټنډه چپوي قاعده چې د کعبې امام دې ټنډه چپوي قاعده امام کعبه چې لمونځ په تا پسې کوي قاعده د زرو قدر له زرګروي چا ته څه پته ده تا ته خدای کوم مقام درکړی ما ته څه پته ده او تا د یهود په ایجنټانو بدلولی نه څه د زندګۍ په یوه میدان دې خړولی نه څه او پرون چا ویل تا مخالف سره جلسه کړې ده ما ویل چې ما تا مخالف ته دا کیسه کړې ده چې ما شعرونه ما یاري د جمعیت یاري ده په برملا د علما د قیادت یاري ده جلسې کومو جلسې چیرې پرېږدولی نه څه خو په علماو پسې چېرته غږېدلی نه څه وایي عزتمندو په دې موقع دا چې څومره کارکنان راغلي دي پروردګار دې دوم غرونه ته راز کړي د علماو قدر او د علماو مخ ته کتل دا ثواب ده او په دې شي بیا کارکن وایي چې زه وامیرانو کارکنان غریبان مزورو ومنبرانو کارکنان غریبان مزورو وامیرانو کارکنان غریبان مزورو دا کارکنان چې دا کور په کور جنډې لګوي دا کارکنان دي چې له خپل جېبه پیسې لګوي دا کارکنان دي چې دا در په در ووټونه غواړي په نیمه شپه په دعا په نفلونه غواړي دې کارکنانو ته په سر باندې ډنډې خوړلې چا به پې غور ورکاوه چا ورته کیسې کولې وامیرانو کارکنان غریبان مزورو یا غلام مزورو ستا چې جلسه وي بیا کارکن سهار سبا راشي په انتظار وي وایي اوس به مې ملا راشي د انسوګیسو د پولیس ډنډو نه خار نه کوي دومره قریب وي چې په لس روپۍ نه سوار نه کوي دا یو لښکر ده دا لښکر له ځانه مه بېلو دا په میند دا له خپل ملا نه مه بېلو وامیرانو کارکنان غریبان مزورو یا غلام مزورو ماشاءالله ماشاءالله تاسو ته معلوم د عبدالرحمن خاکسار صاحب ملګرو دغه 13 الیکشن چې کوم د 2013 وال هغه په باره چې یو شاعر یو شعر ویلی ده وایي کله کله شیخ بدین ګردو کې پټ شي شیخ بدین غره ته اشاره کړې ده کله کله شیخ بدین ګردو کې پټ شي د دې دا مطلب خو نه دی چې غر نشته غر په خپل ځای باندې غر وي هلته به حالات چنوري یا به چل ول چلېدلی نو دا ور انشاءالله جمعیت هغسې غر ده هغسې مضبوط ده انشاءالله الله دې مضبوط ساتي نو ملګرو نن چې تاسو مخ ته ناست ده خالص قائد جمعیت نه ده قائد MMA هم ده او قائد ملت هم ده الحمدلله تاسو ګورئ اسمبلی چې ډېر کسان دي چا نامي خو اکثر الحمدلله د دلایلو ته سوچ کوئ د دوی تقریر ته سوچ کوئ چې اسمبلی چې په کوم انداز باندې د اسلام دفاع کوي د مسلمانو د مساجدو د مدارسو د نیکانو خلکو په هر حال زه په دې منځ کې رکاوټ کېږم نه یو خبره ده چې موږ تاسو ته 2 محمودین درولې دي یو محمود تاسو کتلی ده الحمدلله چې هغه چیرې هم جي نن وخت چې اقتدار تیر کړی ده چې چیرې جي هارونه وي او خلک استقبال کوي نو که تاسو دا بل محمود ولیدی چې هغه سره لږ اضافه هم ده اسد محمود ده اسد پیژندئ که نه نو هغه کس وی ورسره نو انشاءالله بیا به دغه حالات چې بله نمونه وي الله پاک دې تاسو موږ ته توفیق راکړي
چې پوره تعاون وکړو پوره منډه وکړو. اوس بلا تاخیر مولانا جمال الدین صاحب ته مختصر وخت لپاره دعوت ورکوم. بس بیا قائد صاحب تقریر دا نور نظمونه یا نور څه خبرې نشته. حضرت مولانا جمال الدین صاحب چې کوم موږ د جنوبي وزیرستان نه نماینده ده ډېر وخت ماشاءالله ښه تېر کړی ده. اوس به انشاءالله حضرت مولانا جمال الدین صاحب نحمده ونصلي على رسوله الكريم. زه ډېره خبره نه کوم. قائد محترم تشریف فرما دی. خو دا مقابله چې MMA جوړه شوله دغه مقصد دا دی چې د درې قوتونو مقابله ده چې یو مغربي تهذیب ده یو اسلامي تهذیب دی. د دغه خیال وساتئ د جمعیت علما اسلام ملګرتیا د اسلامي تهذیب کامیابی ده او د بل چا ملګرتیا د مغربي تهذیب کامیابی ده. او بل عرض مې دا دی چې اسد محمود ناکامی ډایرکټ مولانا صاحب ناکامی ته رسیږي. نو لہذا په میشتو سره باندې ډېر فرض دي چې دومره کوشش وکړي چې دنیا ته دا ښکارا شي چې دا د ټانګ د جمعیت علما اسلام کور ده د دغه نه چې د مولانا صاحب د کور نه څوک هم ودرېږي هغه ومیش کاینا بابي. همدارنګه محمود نامیش خبري چې محمود صاحب په ټانګ شه څوره کوری نه کړی دي. لہذا بلا تفریق د جمعیت علما د MMA چې کوم کاندیډیټ وي په کوم ځای شي وي هغه ټول ته دا هدایت دي چې هغه د MMA کاندیډیټ د کامیابولو پیرا کوشش کوي. او زما سید قبیله ته د اپیل کوم چې په ټانګ شه د کومه کسونه وټینا وي مولانا صاحب د قبایلو په سر باندې د ټوله دنیا وبادي ته ملا وتړله او قبایل یې خلا رستاور نه کړل. میش غیرت تقاضا دادو چې میش د مولانا صاحب د MMA چې کوم امیدوارون دي چې د په سر باندې غیرت وکړي او عام مهنت وکړي چې د دې باندې دا ثابت کړي چې تو وفادارۍ میش دا صادر کړله. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی مرابا جان جا ہمراز کر دی بلا تاخیر. عزیزانو مخشی اما دا اعلان کړی او بعضې ملګري به نه راغلي چې دا اجلاس هنګامي اجلاس بللی شوی ده خالص د کارکنانو او دا د ضلع امیر حضرت مولانا شریف الدین صاحب په صدارت کې ده او مهمان خصوصي خو تاسو ته معلوم ده ټوله دنیا یې پېژني. نو زه تاسو په ملګرتیا سره دعوت ورکوم قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. قائد ملت اسلامیہ قائد ملت اسلامیہ. جزاک اللہ خیر. بس آرام وکړئ خو چې تقریر ښه توجه سره واورئ بس خبره وي انشاءالله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم عظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. صدر محترم علماء کرام
د علاقې ټول مشران زما درنو او عزتمندو وروڼو یو وارې بیا په ټول ملک کې د عامو انتخاباتو اعلان سوی ده او قوم ته یو وارې بیا دا اختیار ورکړی سوی ده چې هغه په راتلونکي وخت کې د ملک واک چاته په لاس ورکړي تمام سیاسي جماعتونو په میدان کې له خپلو نظریاتو سره له خپل کردار سره له خپلې کارکردګۍ سره جمعیت علماء اسلام د دغه منطقې او د دغه ملک یو پیژندلی نوم ده او د ټانک ضلع خلکو له دغه جماعت سره یوه تاریخي وابستګي ده او په دغه وابستګۍ کې کله فرق هم نه ده راغلی خلکو به دا یو خواهش و چې ولې تمام دینی جماعتونه په یو پلیټ فارم نه یو ځای کېږي د قوم هغه خواهش هم پوره سه چې په 2002 کې متحده مجلس عمل جوړ و هغه مجلس عمل نن بیا بحال ده او د ملک معروف دینی او سیاسی قوتونه د هر مکتب فکر د MMA په نوم باندې متحده مجلس عمل په نوم باندې په یو پلیټ فارم باندې ځای جماع محترمو د موږ مجلسونه ټول عمر تاسو اورېدلي دي او د موږ په مجلسونو کې کله هم تبدیلي نه ده راغلې یو منشور یو فکر یو نظریه همیشه قوم ته وړاندې سوې ده او په استقامت سره موږ په هغه لاره روان په دغه پاکستان چې هغه قوتونه هم شته چې زه ورته مذهب بیزاره قوت وایم هغو مجلس دای چې موږ مسلمانان یو کلمه گو یو اسلام منو لیکن تر خپل ذات حد پورې مسلمانان یو په ملک چې موږ ته د دغه قانون ضرورت نشته کفحاشی عریانی لغړتیا زناګانې دا په معاشرې کې وي نو په دې باندې د څه باک نه وي که په معاشرې کې شراب عام وي
نو په دې باندې د څه پابندي نه وي. که زموږ ټول کاروبار او ټول معیشت د سود په بنیاد باندې وي، دا په دنیا کې یو رایج نظام ده. پاکستان هم باید چې په دغه نظام باندې خپل کاروبار جاری وساتي او بیا دغه فکر ته دوی روشن خیالي وایي. کوم د مذهب خبره کوي، که د دین خبره کوي، که د قرآن په رڼا کې د زندګۍ خبره کوي، نو دا دوی په نزد کې رجت پسندي ده. دا لکه موږ قوم 1500 کاله شاته بولو، لکه موږ جدیدو تقاضو نه یو خبر. خدا منجس روم دا نن زمانه نه ده. دا مجلسونه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم وو، چې کله د طائف یو قبیله مدینه منوره ته راغله او نبی علیه الصلاۃ والسلام په خدمت کې حاضر سول او ورته ویل چې موږ کلمه منو، موږ بچ شرطونه یې شرطونه یو فهرست ورته وړاندې. په هغه کې دا خبره هم وي چې تا خو په شرابو پابندي لګولې ده او د موږ یو مجلس یو محفل خو به شرابو مکمل نه، موږ پاره به شراب روای. تا خو په زنا باندې پابندي لګولې ده او د موږ نوجوانانو خو بیل دغه بل لار نسته، هر څو چې زنا او فحاشي بے حیايي حرام ده او موږ پاره بروای. دا خو په سود باندې پابندي لګولې ده او موږ خو په دنیا کې کاروبار په سود باندې روان ده. که موږ سود حرام کو په جان باندې نو ډېر لوی نقصان موږ ته مالي او کاروباري رسېږي. دا شرطونه یې ولګول. غرض مې دا ده چې دغه فکر او دا نظریه دا د نن زمانه نه ده، دا له خلق له هغې زمانې دغه سر روان. خو نبي علیه الصلاۃ والسلام دا شرطونه مسترد کړ تر دې چې دوی دې ته مجبور سول چې بلا شرط اسلام قبول. نن په موجوده زمانه کې بیا هغه مقابله ده. موږ صرف په دې مطمئن یو کمزوري به یو، خو په دې مطمئن یو چې موږ هغه مجلس کوو چې هغه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کاو او دوی هغه مجلس کې چې هغه زمانه کافرانو کاو. او دا حقایق دي، واقعات دي، په سند ثابت خبرې دي. پاکستان جوړ شو د کلمې په نوم باندې جوړ شو. اویا کاله د پاکستان د جوړېدو تېر شول، لا خلق هغه کلمې ته تږي ناست دي، ولې د قوم تنده لا تر اوسه نه ماتېږي. او دوی دا خیال ده چې دا ملیان، دا د جماعت او د مدرسې خلک، دا دینداري خلک، دا به اخر ستړي شي، دا به موږ پسمانده پاته کړو، وږي تږي به وي.
د زندګۍ له سهولتونو نه به دوی محرومه وي اخر به دا خپل خلک په سر پورته سي چې جمعیت والو برباد به واچولو له تندې له لوړې راتې بربادېږو فنډونه په موږ باندې بند دي ترقي په موږ باندې بنده ده زیاتې دا اسلام خبره پرېږدو زه صرف یو سوال تاسو نه کوم چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام او د صحابه کرامو تمام زندگی د دغه دین په سر باندې په مړو خېټو تېره سوې ده که په لوږه تندې تېره سوې نو بیا چې یو وارې موږ هغه نسبت دعوه کوو نو بیا خو به دا کیسې لږ برداشت کوو هم خو دوره هم الحمدلله پاته نه یو که دغه دا وطن دا دامان وطن موږ دغو خانانو ته ورپرېښی وای منې خو چې نن ورځې پورې به هم دا نه د چشن اوبه لرلې موټروې خو سوال نه پیدا کېده ګوملزام به یو خوب و سړکونه به یو خوب و نن به دا وطن دشته دشته و خو سره د دې خبره نه چې موږ نظریاتي جنگ هم کوو حکومتو سره بدیګانې هم کوو او بیا هم الحمدلله دا وطن موږ په مخ بوتلی ده په شا نظر نه راغلی سره د تمامو نیمګړتیاګانو که څه هم څوک امید لري نو د جمعیت علما نه لري له علماو نه لري له مذهبي خلکو نه لري د خان او د نواب فلسفه دا ده چې خلک غلام وساته او غلام به پس ساتي چې دا پسونده او خواري ولې فرعون دغه عادت چې پچا کې فرعونیت وي او د فرعون فلسفه خپل کړی نو بیا به دغه فلسفه واستخف قومه فاطاعوه یو وار قوم سپک خوار ک ټټه ک او بیا دا قوم مجبور سه دو پیروي او تابعداري تاسو دغه کډو پلارو نکو تاریخ وګورئ د غریب قوم ته دغه طبقه په دغه نظر کتلې دي الحمدلله نن سوچ بدل سي کوم غریب ملا پورې بده خندل په خپل اجرې شي نن دا هم غریب ملا تناس چې ما ته په الیکشن کې چې خیرات نه کړه نو په دې باندې الله شکر ادا کړ امام محترم ورونو ما خپل والد صاحب اورېده طالبانو ته تقریر کاوه نو بیا ورته وی چې زه خو یو ډېر تکړه مدرس وم په کتابونو باندې فسق او د فجور بدبو نه ساه نسي سړی اخیستی دا کوم چې ته لاړې خو بیا یو وخت راغی چې کله د پاکستان آئین جوړېده او په پاکستان آئین کې اسلامی دفعات په ټوله اسمبلی ومنل دا اوس تیرې اسمبلی تیرې په پنجاب کې یو بل راغی
تحفظ حقوق نسواں د ښځو د حقوقو تحفظ په نوم باندې یو بل راغی. موږ مخالفت وکړ چې دا د شریعت خلاف ده. په موږ الزام ولګېده چې دا خو د ښځو د حقوقو مخالف. معنا بحث دا نه ده. د ښځو حقوقو علمبردار موږ هم یو، د ښځو حقوقو علمبرداران تاسو هم یو، خو حق چې شته وایي په دې اختلاف ده. ته د مغربي دنیا د فلسفې په بنیاد باندې د حقوقو تشریح کړه، او زه د قرآن و سنت په بنیاد باندې د ښځو د حقوقو تشریح کوم. دا جګړه نه ده چې موږ د ښځو حقوقو خلاف یو، خو ته چې کوم حق ورکوې دغه حق دپاره تا دلیل څه ده؟ یقینا مغربي تهذیب ده، د برطانیې قانون ده، د یورپ قانون ده، او موږ چې کوم د حق خبره کوو هغه وي چې قرآن ورکړی ده او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات. دا فرق وي. په پنجاب اسمبلی کې موږ یو ممبر نه و. زه په خپله لاړم لاهور چې مې مورچه ورته ولګوله. تمام مذهبي جماعتونو مې یو ځای کړل او چیلنج مې ورکړ چې ته به په اسمبلی کې دا قانون نه پاس نه کړې، او الحمدلله په واپس کړ. نعرہ تکبیر. دلته موږ په صوبې کې قانون راغی، لیکن موږ علماء رد کړ او واپس کړ. دلته بیا سړي ته دغه قدر معلوم سي، دغه ضرورت پته ورته ولګېږي چې په دغه اسمبلیو کې ما موجودګي ولې ضروري ده. نو چې ما په اسمبلیو کې څوک نه غواړي هغه به بېدینه وي، چې په اسمبلی کې دین آواز ختم سي. خو چې په ملک کې کومه دنیا لږ مذهب سره وابستګي لري، دین نه رهنمایي غواړي، هغه یقینا په علماء او په مذهبي جماعتو باندې اعتماد کوي. نن به بیا هغه سبق سره زه وتو. بیا به هغه مجلس سره تازه کوو. ورونو، الله پاک دو قسمه قبیلې پیدا کړي. یو قبیله هغه ده چې الله رب العزت فرمي یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے خلقو، موږ تاسو له نر او ښځې نه پیدا کړي یو، او بیا مو پیژندګلۍ دپاره چې یو بل سره پیژنو قومونه او قبیلې جوړ کړي. څوک پښتو وایي، څوک انکو وایي، څوک فارسی وایي، څوک عربي وایي، څوک اردو وایي، څوک پنجابي وایي. په قبیلو او په قومو باندې یو بل سره پیژني. خو یو بله قبیله ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. اللہ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمی چې تاسو د ابراهیم علیه السلام په دین باندې یو او تاسو نوم مسلمان یې شاید یو دغه قبیله ده.
اوس ظاهره خبره ده چې د نظریه او د عقیدې میدان ولګي. نو بیا به عقیده او ایمان اولی که تربرګینی به اولی. ظاهره خبره ده. په قومیت باندې علاقې تقسیمېږي، قومونه تقسیم شي، هندوستان تقسیم شو، پاکستان تقسیم شو، عرب دنیا تقسیم شوه، ترکی تقسیم شوه، او نن جلا جلا ملکونه بللی کېږي. لیکن د ایمان په بنیاد باندې دا ټول امت یوه ورورولي بللی کېږي، هغې کې تقسیم نه راځي. دا ډېر مستحکمه رشته ده، دا ډېر مستحکم قومیت ده چې په تمامه دنیا کې هغې کې تبدیلي نه راځي. او الله رب العزت بار بار دغه نشاندهي درته کوي. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم. داس قوم چې هغه په الله باندې ایمان لري، په پیغمبر باندې ایمان لري، اب قطعا دغه خلکو ملګری نشي چې کوم خلک له الله او رسول سره جنگ کوي، چاهے هغه د پلار ولې نه وي، د نیکه دی ولې نه وي، د زوی دی ولې نه وي، د تربور دی ولې نه وي، د کډه دی ولې نه وي. الله پاک فرمایي قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. یو شی الله در وشمیره چې دا تا دنیا رښتې پلار نیکه زوی المصائب ورونه تربور ښځه خاوند کاروبار کور په مزې مزې پکې اوسېږي. که داسې موقع راغله چې یو طرف ته الله و بل طرف ته دغه رښتې وي، یو طرف ته د الله پیغمبر و بل طرف ته دغه رښتې وي، یو طرف ته د الله په لارې کې جهاد و، د الله په لارې کې جدوجهد و، او تا وایي چې ما تربور، ما پلار، ما زوی، ما کور، ما کډه، ما کاروبار، ما مځکې، نو الله پاک صرف ځان درته وایي چې ته غلط یې. فتربصوا حتی یأتي الله بأمره. بیا انتظار وکړه چې الله عذاب در باندې راشي. په دغه حوالې سره موږ مسلمانان یو کلمې مې ویلې دي، د قرآن تلاوت کوو، په داسې موقعو باندې به لږ دغه طرف ته هم ګورو، په دغه ماحول باندې به هم موږ لږ نظر اچوو چې دا ټول هغه رشتې دي، هغه تعلق ته چې په انسان ډېر خوږ وي. د پلار او زوی محبت هغې پر سړی لاسوي نه کوي چې زه به زړه کې محبت پیدا کوم. مشقت نسته، ریاضت نسته، پیدایشي محبت ده، فطري محبت ده. لیکن د الله محبت په زړه کې اچیا پر به محنت کیا، د پیغمبر محبت په زړه کې اچیا دې پر به ریاضت کوي، محنت به کوي، لاسوي به کوي ورپاره. لیکن الله پاک فرمایي چې هغه پیدایشي او هغه فطري محبت که در باندې غالب سه، په دغه محبت باندې ذاتي ډېر په مشقت باندې پیدا کیا. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين.
یو سره تر هغو پورې مؤمن نه ده کامل مؤمن نه جوړېږي تر څو پورې چې زه په ده باندې له خپل پلار نه او له خپل زوی نه او د تمامو خلکو نه زیات ګران نه دغه موقع غواړي دلته په دغه ملک کې تحریکونه پورته تلل په اسمبلی چې قانون سازي شروع شوله چې توهین رسالت قانون به ختمو که نبي علیه الصلاة والسلام توهین چا وکړ اخته به النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم مؤمنانو لپاره پیغمبر اول د تر خپل جان مفسرین دا ترجمه کوي شاید کہ حضرت شارف الدین سے بھی ترجمہ کرے گا آگ میں کودنا حرام ہے لیکن اگر پیغمبر اگر نبی حکم دے دے تو پھر واجب انہوں نے دغه زندگی لري دغه مخلوق سره دغه موږ جګړې په آئین باندې نظرثاني کېدله یو لیډر صاحب وویل چې دا پاکستان به پسه سمیږي کله ملک نه دا مذهب وباسو دا دیوبندی بریلی دا شیعه سنه دا فسادات دغه له لاسه ملک تباه ده دا مذهب د سیاست وباسو به بخیر موږ خو یو پارټۍ ناستو ورته نو خو ټول دغه یو مخلوق ما خو په دې خبرې و بحث وکړو په دلیل باندې بجان سره پوه مال په ملک کې د فساداتو سبب یو فرقواریت نه ده فرقه پرستی دا واحد دلیل نه ده دا واحد سبب نه ده د فساداتو لسانیت ده په کراچۍ کې په اردو او په پښتو او په سندي سره شته قومیت ده بلوچ او پښتون سرایکی او پنجابی سندای او ماجر دا دشمنیګانې دا نفرتونه دا چې دا په ملک کې دا قوم په قومیتو تقسیم ده دغه هم د فساداتو سبب ده اوس برای شو مذهبي قیادت ده چې په ملک کې څومره مذهبي سیاسي قیادت ده په اول دستور ساز اسمبلی شي په اول دستور ساز اسمبلی 1948 دغه علماء قرارداد مقاصد په اسمبلی کې پیش کړ تمام مذهبي مکاتب فکر او اتفاق په وکړ او اویا کاله تیر سره وسم اتفاق وکړ دا دغه علماء کردار ده په 1951 کې تمام مکاتب فکر علماء یو ځای شول او د پاکستان آئینی او قانوني نظام لپاره 22 اسلامی دفعات طے کړل نن هم پر ریکارډ موجود دي او نن هم په اختلاف نشته پاکستان آئین جوړېده اسلامی دفعات باندې بحث و تمام مکاتب فکر په متفق دي او نن هم په متفق نو دوی خو د قوم لپاره د یووالي پیغام ورکړ د فرقې په بنیاد باندې د دوی قیادت نفرت نه پیدا کړه خو د ژبې په بنیاد د قومیت په بنیاد د علاقایت په بنیاد نفرتونه پیدا کول دا ما تر مخکې دا چوره تاسو صف ناست یو دا قیادت تاسو له لاسه مال دا فسادات په ملک کې او انکار وکړو تاسو پښتون او پنجابی نه جنګ وکړو انکار وکړو چې په کراچۍ کې تاسو پښتون او مهاجر نه جنګ ولای که جرأت وکړو انکار چې سندي او د مهاجر جګړه نشته بلوچستان والو ته چیلنج کوم چې آیا بلوچستان کې د بلوچو د پښتانه مسله شته که نشته په ملک کې نفرتونه تاسو پیدا کوو بیا یې تاسو سیاست په کار چې ملک کې نه وي
او چې وی به یو واري د مذهب سیاست په څه اتفاق راځي. ها په مذهبي دنیا کې فرقه پرست خلک ستا انکار نه کوو، خدا فرقه پرست چې کله واري فرقې جنگ جوړي یا د حکومتو ضرورت وي او یا ایجنسیانې جنگ وي. علماء او قیادت چې رضا کار نه کوي خپل ورته پریشان دا بحثونه او دا جنگونه د مستبان سي. تاسو خدای ته موږ ته وټونه راغدانه مورول ورو پیژو خاندار په څه کوي دا خوندو ته لاړل اسلام آباد چې بنگلې جوړي عیاشګانې کوي نو ته نه خبر چې موږ دلته کوم مخلوق سره مخامخ یو لیډر ویلا چې قانون به د قرآن او سنت په بنیاد نه وي مال به په کوم بنیاد وای معاشره چې کوم څه خواهش وکي نو د معاشره خواهش باندې به قانون جوړو نو چې کوم شی معاشره وغواړي دا به حلالي او چې کوم شی معاشره نه غواړي دا به حرامي. ماشا تا ول دغه اصول کوم ډول منلای او معاشره دا ویلا چې نر برنر سره واده کوي بیا بچو پکو تا په کې باندې خو بدار وای حلال وای او قرآن او حدیث به نه مانی دا شای نو ویلې کچیر خلق خواهش چکسه چې نر د نر سره نکاح وکي یا بدا حلال ای او پکاره چې عین کې حلال ده. کومور نو نه اصلتا رات کولو ولا چوک نه و پجی ودر دل خبره پتا سه مواقع او بیا موږ دا احساس کیږي چې په دغه محاذ باندې علماء موجودګي ضروري ده. حلال خوراک حرام خوراک په دې باندې قانون سازي کېدله چې قانون راغله قانون سازي شروع سلا دغه قانون ولس دفعه منظور کړ ولس دفعه نه منظور کړ موږ ملګری ورچکسته چې قانون غلط روان ده دا د قرآن او سنت خلاف ده په دغه جمو هغه قانون سازي په دروله یو هفته دا قانون سازي ولاړه و یو هفته دوی موږ مذاکرات سره وکړل یو واری ایوب خان زمانه چې ایوب خان حکومت و په مشین باندې ذبح کول دغه قانون راغله حضرت مفتی صاحب مقابله وکړه داسې په میدان مقابله وکړه چې ایوب خان مجبور اصلا غټول ملشدي واپس کړ. نن په دغه حکومت کې په موږ باندې بیا دغه وار اوس باقاعده قانون سازي روانه ده موږ په منځ کې ودرول یو هفته مذاکرات مو وکړل او دا هم په ومنله چې دا شیونه به حرام وي دا به د دې نه باسي. هفته نه بعد موږ ولا خبره تسلیمه کړله موږ خپل ترامیم ورکړل هغه قبول کړل او دا قوم له حرامو نه خدای وساتل خو نن مو حرام خوړل سره اوس په غلا باندې خو حرام خوريګان استا خو چې د کوم حرام خوري اجازت پاکستان قانون ورکوي به تر سره کوي په دغه ورځ چې کله موږ حکومت ټټک او آماده مو خپل خبره تا ډیر ذات احساس ماته کېدو چې ګنن دلته دا علماء نه وینا خدای خبر پاکستان به قانون راځي اوس موږ دورو ورخو نه یو لس لا پنځلس کسان بیا دا ته وایي تاسو حکومت شي هغه زمانه تیر استي چې حکومت چې به ویل د هر شاو بد او کوله د جمعیت علماء اسلام ملګرتیا ده ما په یو شرط سره ملګرتیا کړې ده او چې دغه خلاف ورزي کوي چې الله سواری په حکومت شي
یاره یو خو دا کرسۍ ور وپړم پرې به نه ورته نو دغه یو مسله ده دغه هم قدر کول پکار ورونو ما یو ګیله هم ده د پاکستان له بیروکراسي نه داسې حکومت نشته چې موږ به دا د خپل وطن منصوبې په دوی منلې نه کاغه د سی آر بی سی مسله یې کاغه د لیفټ کینال والا مسله یې کاغه د ګیس والا مسله یې کاغه د ټانک ځام والا مسله یې کاغه د کومل ځام والا مسله یې موږ خپل وسایل دي ما خپل وسایل خو ما ته راکړه او چې ما خپل وسایل دي اوبو ته ما ته راکړه خپل وسایل له باره نه څه نه غواړم تا نه چې ما کوم حقوق دي هغه راکړه 14 لکه ایکړه ځمکه د دغه دامان دا قابل کاشت ده زه به په 14 لکو چې په خپلو وسایلو باندې تا ته 12 لکه ایکړه ځمکه نهري کړم دا د ما خپل وسایل دي هېڅ شی له پنجاب نه غواړم لیکن پاکستان بیروکراسي ده حکومت منظوره کړي نواز شریف راشي اعلانونه وشي بجټ کې پیسې منظور شي خو هغې نه باوجود دا بیروکراسي رکاوټونه ورته پیدا کړي بیا دغو مشکلاتو مخامختیا هم ولرو او بیا خلکو ته درواغ ویلی کېږي په درواغو یې سملی چې اعلانونه وکړي چې کله وزیر اعظم ډي خان ته راته نو ما ورته وویل چې ګوره موږ خو محتاجه خلک یو غریبان دي موږ خو به مطالبې در نه کوو خو ته به موږ په مطالبو اعلانونه نه کوې دا خلکو ته دوکه ورکولي چې ما درته وویله دا اعلان وکړه تا اعلان وکړه نه ته به اول تمامې محکمې وغواړې هغو نه به خپل بجټ وګورې آیا دا ته کولی سې که نه چې بیا کوم کار کولی سې هغه به اعلانوي چې سبا موږ قوم ته درواغجن نه یو بیا وایي دا خو د ډېره ښه خبره وکړه ما زه قطعا قوم تر مخ د نمایش سیاست نه کوم چې په ګراوند باندې کوم حقیقت موجود وي هغه خلکو سره کوو بیا به یو کار وشي بیا به بل نه وشي دا خپل ژبانې وي خو قوم سره به درواغ نه وایو موقع مې ورکړه هفته 10 ورځې دو په دغه تېرې کړلې سټډي یې وکړله تمامې محکمې یې راغوښتلې ماهرین یې راغوښتل چې هغه کوم شیونه ممکن وو فنډونه موجود وو او دوی سره تمامې نقشې موجودې وې فیزیبلیټي موجوده وه چې هغه خپله کنفرم کړلې هغه نه بعد راغلی دا اعلان یې کړی لیکن بیروکراسي بیا ورته مخامخ ولاړه ده ورته مشکلات ورته پیدا کوي خو موږ هم درسته اچولې نه ده صرف یو مشکل وي موږ ته چې موږ یوه کیسه په مخ کړو یو جي ته یې ورسوو تر الیکشن راشي بیا تاسو موږ پیل کړو بیا 5 کاله بیا ناستو چې دوی به بیا راځي بیا به دا کیسه بیا شروع کړو نو په جان باندې نه وخت کو په موږ نه وخت دا سبوره د مشام پر چونو سوداګانې نه دي سبور د 2 روپۍ سودا راکړه او مشام به اوس راکړه او ما دا درکړه تا به دا راکړه لکه موږ کورو چې کلي چې لوښي پور نه ما یو لوښی نه درلوده صحافت لوټل په دغه باندې موږ سیاست کوو سیاست دوره وړوکی شی نه ده د وطن او د ملک نظام دومره مختصر شی نه ده خو زما محترم ورونو لکه ما تاسو ته عرض وکړ دلته بحثونه سره کوم موږ لګیا یو هر بیټک باندې سره لګیا یو ملا د څه شي اسلام خبره ورته کوي مړه خدای سیاست کوي او خان سیاست کوي دی ووټونه غواړي او خان ووټونه غواړي
دی اسمبلی ته لاړ شي او خان اسمبلی ته لاړ شي. نو دغه چې د اسلام او د کفر څه مسله ده؟ دا خو هېڅ مسله نه ده، دواړه یو شی. ماشه ته د نن زمانې نه ووځه په شا لاړ شه، چې د نبي علیه الصلاة وسلام زمانه یا د صحابه کرامو زمانه او مسلمانان هم میدان ته وځي او کافران هم میدان ته وځي، هغه هم صفونه تیاروي، کافران هم صفونه تیاروي. کافرانو په لاس کې توره ده، مسلمان په لاس کې توره ده. کافرانو په لاس کې نیزه ده او مسلمان په لاس کې غیسه ده. کافران هم په اسپ وسپارې دي، هغه په اسپ وسپارې دي. اته له لرې نه ورته ګورې دغه نندارې ته، بیا به درته دا وایې چې مړه پرېږده دا خو دواړه یو شی دي سړیه. دغسې به وایي کنه چې د پیغمبر په فوج د ابوجهل په فوج کې څه فرق دی؟ خو دواړه یو شی دي. هغه جنګ تر وتلي دي، هغه جنګ تر وتلي دي. هغه په لاس کې توره ده، هغه په لاس کې توره ده. هغه په لاس کې غیسه ده، ده په لاس کې غیسه ده. هغه صف بندي کوي او دا صف بندي کوي. هغه اقتدار لاسته کوي او دا اقتدار لاسته کوي. بیا چې په هغه وخت کې تا دا عقیده وي چې او نقشه به ظاهره یو رنګه ده، خو یو پسې شاته یوه عقیده ده او بل پسې شاته بله عقیده ده، بیا تا سوال حل شي، بیا خبره ختمه شي. بیا ته له حق سره ودرېږې د کفر مخالف شي. اوس هغه د توره جنګ، هغه د توپک جنګ، هغه د ټینکونو جنګ، هغه رالی فتوحاتو دپاره ووټ پرچی ته. ټوله دنیا په دې متفقه ده چې اقتدار ته به جان رسو، خو په جګړو نه، په توپک نه، په تورې نه، په دغې پرچۍ باندې به جان رسو. اوس هغه ځای د تورې او د توپک دغې پرچۍ ونیولی. لہذا اوس به قوم کې دا شعور پیدا کیا چې ستا دغه د ووټ پرچۍ که ته حق پاره استعمالوې نو حق به ګټي، او که دغه پرچۍ ته باطل پاره استعمالوې نو باطل به ګټي. نو ما خیال ده یو مسلمان به دا نه ووایي چې ما پرچې د باطل پاره استعماله شي. قومیت به هم لرم، تربرګري به هم لرم. په دغه علاقې چې بیٹھنا هم شته، اوریزه هم شته، کونډه هم شته، جټاتر هم ده، مروت هم ده، په سلاو قبیلې موجود دي دلته. اوس په قبیلو باندې خو یقینا سره تقسیم دي، لیکن په نظریه او په فکر باندې چې موږ کم از کم خپل روح صحیح وي، الله ته به انشاءالله صرف وي. نو دغه مقاصد چې موږ په خپل نظر کې ووینو، یو ځای موږ الیکشن کاوه، بیا موږ امیدوار یو خان، بیا مخالف خان تقریر کړه چې خو دو خان درولی دا زه خان یم. موږ راځه چې چپ فرق چې ده ته به ووټ ورکوه به اسلام پره یا چې ما ته یې راکوه به اسلام پره نه وي. بیا موږ خان جواب ورکړ خپلې جلسې کې، وی خان دې کې شک نشته چې تا ما دواړه خانان دي. د یوه غره دوه تیږې وي، خو یوه تیږه په جومات چې لګېدلې ده، بله په غسلخانې چې لګېدلې ده، دغه فرق هم سته. نو چې کوم سړی موږ ته نږدې شي، د دغې نظریې نماینده شي، بیا که دا تیږه ده خو جومات چې لګېدلې تیږه ده، او که دا ډېر غټ خاني چې د باطل نظریو نمایندګي کوي، دا د بیت الخلا او د غسلخانې تیږه ده، هغه نه ده محترم او دا محترمه. هغې ته چې ورګډېږي بیا به اعوذ بالله وایي، دغه ته چې ورګډېږي بیا به بسم الله وایي. هغې ته چې ورګډېږي کیڼه پښه به ورګډیا، هغې ته چې ورګډېږي ښی پښه به ورګډیا، هغې نه چې ورودې ښی پښه برباسې، هله دغه جومات ته چې ودې بیا به کیڼه پښه ورباسې. دوره فرق راشي چې فرق مخکې دا خبرې د پریشانیو نه دي او دا د بحثونو نه دي. خدای دې پاره
ابو درجه ویلي دي چې ما په صوبې کې 1 ارب او 100 کروڑه ونه ولګول 1 ارب 100 کروڑه ونه 3 کالو اوس چې 3 کالو 365 ورځې په 3 باندې ضرب ورکې دا به څوره ورځې جوړې شي هر ورځې ته تقریبا 11 لکه ونه راځي هر ورځې ته او دا چې 24 غنټې ورته حساب وکړي 12 غنټې حساب باندې نه بار ورځ اوس ته دغه درواغ رښتیا سره یې جواب کړ څنګه سره برابر یا بیوروکریسی داسې نشي لیکلی په کاغذو کې ته ډټکر وایي دغه قوم سره هغه درواغ هغه دوکه ده اوس دا سړکو په غاړه باندې دا کیکرین دي ستر سره خپله مخه دغه پسې ګڼي جان دی دا موږ لګولي سره دا خدای دې دا خپله پیدا سړي وای نه یو قسم ونه هغه چې زه ولګم واستره کړ چې زه ولګم بل هغه ونه چې زه استره کړ دا چې کوم سترې کړي دای موږ په حساب چي اوس تاسو ټک ورته معلومه شي دا چوره ونه لګېدلی ها کیکرې دې دي دا وړ دوه لګولي دا خو شرمه په چکیو کې حالت دا فکر پیدا نو کچېره دوه رمو په چکی کړي ډېر دا بل خبر دا قوم ته هغه دوکې ورکول ما تر مخ دوی خلکو دا اعتراف کړی ده چې هغه 13 الیکشن وسه او څه خلک ما ته راغلل ما ته یې ویله چې مولوي صاحب چې دا چت وایې دا دغسې کیسه ما زه څه وایم وایي ته یو دا وایې چې دا یهودیانو ایجنټان دا دې صحیح ده ویلی خلک یې دل طرف راغلي دا دې صحیح ده ویلی چې دا ته دا وایې چې دا موږ تهذیب بدلوي اسلامي تهذیب په ځای مغربي تهذیب راوستول غواړي دغه ایجنډا ده وایي دا دې هم رښتیا خبره هغه امریکې چې پیسې لټلې وي او پاکستان خزانه کې نه دي شاملې چې هغه یورپ پیسې لټلې دي او پاکستان خزانه کې نه دي شاملې شوی هغه حساب هم قوم ته ورکړه دغه ونه ول حساب راکړه مشته ورې د قوم درواغ نو ته مخلوق سره مواسطه ده بیان ورکړه وی شکر ده چې په مرکز کې خدای حکومت نه را کړی یعنی دغسې حال به مې جوړ کړی و لکه خیبر پښتونخوا و حال مې جوړ دغسې به مې برباده کړی و اوس مرکز چې حکومت غواړي نو وروڼو میدان سخت ده څوکۍ مه بولو دو چې دا نن کوم الیکشن کې دلته دا پاس کېدو فیل کېدو په نیت نه کوي دا په دغه نیت باندې کوي چې دا 5 کاله حکومت موږ وکړو موږ څه تبدیلي راوسته یعنی هغه اسلام عام چوره ختم کړ تهذیب مو چوره ختم کړ حیا مو چوره ختم کړ بے حیايي مو چوره پیدا کړه صرف دغه اندازه لګول غواړي نو ټک خلکو تاسو خو قبایل خلک یو د خپلو روایاتو خلک یو د پلارو نیکو په روایاتو فخر کوو په خپل حیا باندې تاسو فخر کوو لږ خدا ور ښکارا کو چې موږ ورور هغه زاړه پښتانه یو هغه زاړه مسلمانان یو هغه خپل کور غیرت او حیا لرو او موږ د تا په دغه مجلسو باندې هیڅ قسم اعتبار نور نشته په دغه نظریه باندې ځان کړه الله پاک موږ ته همت راکړي ان شاء الله دا سفر به جاری وي دا جنگ به جاری وي او مخکې مو ګټلی ده او بیا به ان شاء الله ګټو واخر دعوانا الحمدلله ضروري اعلان دا ده چې خوراک تنظیم شوی ده د کمرو شاته د لارې باندې